بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمبر 3 اسم فاعل. پا اسماء عاملہ کی دا اسماء شرطیہ او اسماء افعال ذکر شو. اس دریم نمبر اسم فاعل هم عمل کی او پا اسماء عاملہ کی دا شمیر لکی. س عمل کئی اسم فاعل، یہ فعل معروف کا عمل کرتا ہے. اسم فاعل دا فعل معروف عمل کئی، یعنی فاعل کو رفع اور مفعول به کو نصب دیتا ہے. فاعل تا رفع اور کئی، مفعول به تا نصب اور کئی، دو شرطوں کے ساتھ. خو دا اسم فاعل دا عمل کولو دا پارا دو شرطوں نے دی. ایک تو یہ کہ اسم فاعل معنی میں حال یا استقبال کے ہو. یو خدا چپ اسم فاعل کے با معنی دا حال یا دا استقبال وی، یعنی اسم فاعل با پا معنی دا حال سری یا دا استقبال سری. دوسری یہ کہ اس سے پہلے مبتدا ہو یا موصوف ہو یا موصول ہو یا ذوالحال ہو یا حمزہ استفہام ہو یا حرف نفی ہو. او دویم شرط پا کدا دی چی پشپگو سیزونو کی یو سیز دا دینا اولان دی راغلی او دی اسم فاعل اغیت تکیا وخلی. دا اسم فاعل نا اولان یا مبتدا راغلی نو دا ولا خبری، یا موصوف راغلی نو دا ولا صفتی، یا موصول راغلی نو دا ولا صلی، یا ذوالحال راغلی وی نو دا ولا حالی، یا حمزہ دا استفہام راغلی وی او پا دی باندے داخل شوی وی نو دا ولا مدخولی، او یا حرف نفی وی پا دی باندے داخل نو دا حرف نفی مدخول وی. نو پا دی صورت کی چی اسم فاعل پا معنی دا حال یا استقبال سر یو شرط، دویم شرط دا چی پا دی شپگو سیزونو کی پا یو باند اعتماد کری او پا دی شپگو سیزونو کی یو دا اسم فاعل نمخ کے راغلی وی. نو اسم فاعل با عمل کئی دا فعل معروف، فاعل تبا رفع ور کئی او مفعول به تبا نصب ور کئی. پا کم صورت کی چی دا اسم فاعل نمخ کی مبتدا راغلی دا اغی مثال دی زید قائم ابوه. پا دیزے کی زیدن دا مبتدا دی، قائم اسم فاعل دی پا معنی دا حال سر دی، او ابوه مضاف مضاف الیہ دا فاعل دی دا قائمون، او دا مرفوع دی ابو ہو او دا دی رفع پا وہ سر دا ذکر دا پا اسماء ستہ مکبرہ کی دی او پا دی وقت کی دا یای متکلم نے علاو بل ستہ مضاف شوی دی. نو دا دی حالت رفعی پا وہ سر دی نو مرفوع دی او دا رفع تا قائمون ورکلی دا او قائمون عمل ذکر کی چی پا دکی دا عمل کولو دا پارکم دو شرطون دی نو ادوار موجود دی. یو خدا پا معنی دا حال سر دی او دویم خبر دادا چی دی مخ کی اعتماد کردی دی پا مبتدا یا دا چی دا دین مخ کی مبتدا راغلی دی. او دویم مثال زیدن زاربن ابوه عمرن دی. پا دیزے کہ زیدن دا مبتدا دی، زاربن اسم فاعل لی، ابوه مضاف مضاف الیہ دا دی فاعل لی مرفوع دی پا وہ سرا، او عمرن دا دی مفعول به دی منصوب دی پا فتحی سرا. پا دیزے کہ زاربن پا ابوه کی دا رفع عمل کردی، پا عمرن کی دا نصب عمل کردی. پا دی وجہ چی دا اسم فاعل لی او دا عمل کولو چی کم دو شرطون دی اپا دی کی موجود دی. یو دا چې په معنا دا حال سره دی
او دویمه خبر دا ده چې په دې ځای کې د اعتماد کړی دی په مبتدا باندې، هغه زیدون دی. نو زیدون مبتدا دی، ضاربون اسم فاعل دی، او ابوه مضاف مضاف الیه د دې فاعل دی، عمرن مفعول به. اسم فاعل سره د فاعل او مفعول به نه شبه جمله، دا خبر دا مبتدا، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. مصنف رحمه الله دو مثالونه ذکر پیش کړل چې لومبه مثال دا ده هغه دی چې دې ځای کې اسم فاعل جوړ شوی دی د فعل لازم نه، نو دا صرف فاعل طرف ورکی. او زیدون ضاربون ابوه عمرن پدې کې ضاربون دا جوړ شوی دی د ضربن افعال متعدی دی، نو هغه فاعل نه علاوه مفعول به ته نسب هم ورکی. نو دا مثال دا اسم فاعل دی چې د فعل متعدی نه جوړ شوی، یا موصوف ہو یا د اسم فاعل نه وړاندې موصوف راغلی وي، نو دا اسم فاعل به عمل کوي. لکه مررت برجل ضارب ابوه بکرن، په دې ځای کې مررت فعل با فاعل دی، با حرف جر دی، رجل موصوف دی، او ضاربن د دې صفت دی. نو ضاربن د دین مخکې رجلین موصوف راغلی دی، یو شرط پکې موجود شو، او بل دا چې په معنا د حال سره دی دویم شرط پکې موجود شو. نو دا ضاربین به عمل کوي، اوس فاعل به رفع ورکوي، مفعول به ته به نصب ورکوي. نو ابوه د دې فاعل دی رفع ورکړی ده په و سره، او بکرن مفعول به دی نصب ورکړی دی فتحې سره. یا موصول هو یا دا چې د دې اسم فاعل نه وړاندې اسم موصول راغلی وي، لکه جاءني القائم ابوه، په دې ځای کې جاء فعل دی، نون وقایا یا ضمیر د متکلم مفعول به دی. القائمو کې الف لام داخل دی په اسم فاعل، نو دا اسم موصول دی. الف لام کوم چې په اسم فاعل راشي نو دا اسم موصول وي. او قائم دا اسم فاعل دی، د دنه مخکې اسم موصول راغلی دی، یو شرط موجود شو، دویم شرط دا دی چې په معنا د حال سره دی دا موجود دی، نو دا عمل کوي د رفع په فاعل کې. په دې وجه ابوه مضاف مضاف الیه دا فاعل قائمو دی، او د دې رفع دا په و سره دا ابوه ویل کېږي، اباه یا ابیه په الف او یا سره نه ویل کېږي، مرفوع دی د قائم په وجه. قائم اسم فاعل سره د خپل فاعل ابوه نه دا شبه جمله صله د ال اسم موصول، ال اسم موصول سره د خپل صله نه دا فاعل د جاء. جاءني الضارب ابوه عمرن، په دې ځای کې جاء فعل دی، نون وقایا یا ضمیر د متکلم دا مفعول به دی. الضاربو کې ال چې دی نو دا اسم موصول دی، ضارب په دې باندې اعتماد کړی دی، یا داسې وایي چې اسم فاعل نه مخکې اسم موصول راغلی دی. یو شرط موجود شو، بل دا چې په معنا د حال سره دی دویم شرط موجود شو، نو دا ضارب به عمل کوي، ځکه په دې کې د عمل کولو لپاره دواړه شرطونه موجود شو. نو ابوه ته رفع ورکړی ده بنا بر فاعلیت او رفع په و سره ده، او عمرن ته نصب ورکړی بنا بر مفعولیت او نصب په فتحې سره ده. یا ذوالحال هو یا دا چې دا اسم فاعل نه وړاندې ذوالحال راغلی، نو دا به عمل کوي. جیسے جاءنی زید راکبا غلامه فرسا، فدې ځای کې جاء فعل نون وقایا یا ضمیر متکلم مفعول به، زیدن ذوالحال، راکبا دا د ذوالحال نه بعد راغی په معنا د حال سره دی، نو دا به عمل کوي. نو راکبا اسم فاعل، غلامه مضاف مضاف الیه د دې فاعل دی، مرفوع دی، غلامو کې د میم ضمه د علامت د رفع دی. او فرسن دا د دې مفعول دی، مفعول به او نصب په فتحې سره دی.
نو راکبن اسم فاعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه شبه جمله دا حال شو د زیدون ذوالحال. ذوالحال سره د حال نه فاعل د جاء فعل. یا حمزه استفهام ہو یا د دین مخ کې حمزه د استفهام راغلی جیسے ازارب زیدن عمرن پدې ځای کې حمزه د استفهام دا زاربون د دین بعد راغلی دی او په معنا د حال سره دی د عمل دواړه شرطونه پکې موجود دي. په دې وجه زیدن له رفع ورکړي د بنا بر فاعلیت رفع په ضمه سره ده او عمرن له نصب ورکړي دی بنا بر مفعولیت او نصب په فتحې سره دی. یا حرف نفی ہو یا د دینه وړاندې حرف نفی راغلی جیسے ما قائمون زیدن په دې ځای کې قائمون اسم فاعل د ما حرف نفی نه بعد راغلی دی او په معنا د حال سره دی. دواړه شرطونه د عمل پکې موجود دي. زیدن له رفع ورکړي د بنا بر فاعلیت یعنی عمل یې کړی دی. وہی عمل جو قام یا ضرب کرتا تھا قائمون یا ضاربون کرتا ہے. امغا عمل چه قام کو یا ضرب کو یعنی فعل دی نو اغا عمل قائمون و ضاربونم کئی چه دا اسم دی لیکن د دې عمل لپاره دو شرطونه دي او دا هغه بیان شو.